اجینې خان په کوپر کې مړو چاپې به موږ باندې دلته وایي هغه خبر به کوو چې خدای ته ښکاري هغه پښتو انکو به پرېږدو د هغه وخت کې موږ فیصله کړې وه دا ځمکه موږ له په 15 جریبه راکړې وه په لمبر زموږ پلار له بیا پکې هغه یارسیټ ډیپلي کا چوکو هغه فیصله دلته پټوارانو ویل چې په جرګې وکړئ مړه په 17 وکړئ اوس هغه کیس دغه ته تللی دی دا په 2 کاناله شل دا کچ وشو نو مړی کانال کم 14 وختو بیا پټواریان ورسي چې هغه پیسې خور سړي ته معلومه دي چې عدالت څنګه چل کوي که نه 18 نیمو وخته په های کورټ کې موږ داسې فیصله کړې ده د هغې نه انکار نه کوو دا یې ویلي دي چې بی دا کاکا څه غواړي جج په خپل وویل نو دله ورکوي د هغې دا مطلب نه دی چې 1 روپۍ یا 1 کروڑ دی او ځمکه 10 چې ده دا اجاره چې ده دا ډګري دا ما ماته کړه او په 1900 روپۍ د دوی فیصله شوه هغې وخت نه دا کیس چلیږي کله 35 لک کي کله 13 لک کي او کله 19 لک کي او کله 15 لک کي اوس 23 لک کړي کمیشن موږ بټخیل ای ډي سي ته تللي بټخیل ای ډي سي زموږ د بدقسمتۍ دپاره نه و هلن کې موږ ورته ویل چې شتی راکړي چې دا کیس اوچت شي بدل شو چې بدل شو د هغې بیا اوس په هوا کې دی یو رالی هغه بدل شو بیا بل رالی هغه هم بدل شو اوس هېڅ هم نشته موږ ډي سي ته بل ورځ اپیل وکړو چې دلته تحصیلدار موږ له په 5 تاریخ باندې دخل دغه راکړو آرډر کړه نو چې موږ ډي سي ته اپیل وکړو نو هغه 4 تاریخ راکړو چې 4 تاریخ یې راکړو نو بس هغه مخ ښکاره وپوه شو چې بېدخلي کوي ځکه چې او 4 تاریخ یې 2 بجې راکړو نو په 2 بجې خو موږ دا سلا وکړو چې بس خو 2 بجې به اډر وکړو بیا خو موږ ته اپیل ته هم نشو تللی که نه او قدرت داسې امتحان وکړو بر چې فرشتې او اسمان نه څه لیکل وشاقوي او تاریخ بدل شو صاحب رانه کیونکہ میرا تعلق بھی نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کی اس طلبہ تنظیم سے ہے جو پاکستان میں پچھلے 65 سالوں سے مزدور اور کسان کے حق کی آواز اٹھاتی آئی ہے جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں 68 سے پہلے یہاں کا خان جسے پنجاب کا چودھری کہا جاتا ہے جسے سندھ کا وڈیرا کہا جاتا ہے جسے بلوچستان کا سردار کہا جاتا ہے وہ اپنے مقامی مزدور اپنے مقامی کسان کا ایکسپلائٹ کرتا آ رہا ہے 68 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی تاریخ کے اندر ایک عوامی تحریک ابھرتی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ عوامی تحریک مزدور کسان پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ ہی بھائیوں نے مل کے چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں یہاں پر کسانوں کی بے دخلیاں بند کر دی گئی تھی اور اس کے بعد یہاں کا جو کسان تھا وہ خوشحال تھا یہاں پر بے دخلیاں بند ہو چکی تھی یہاں کے مزارے اپنی زندگی خوشحالی سے گزار رہے تھے لیکن پھر ہم جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے جیسے ہی پارٹیوں سے رخ موڑا جیسے ہی انہوں نے اپنی نمائندہ پارٹی پاکستان مزدور کسان پارٹی سے منہ موڑا کوئی جماعت اسلامی کی طرف چلا گیا کوئی دوسری پارٹیوں کی خانوں کی پارٹیوں کی طرف چلا گیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات آج یہاں پر لے آئے ہیں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے کسانوں کی بے دخلیاں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں دا د بې دخلو تاریخ چې کم دی نو د دې مزدور کسان پارټۍ تاریخ چې کم دی نو دا د سرحد نه شروع شوی او نن بیا په سرحد کې د مزدور کسان پارټۍ وال خوري او د هغوی دغه کېږي دا احتصال کېږي دا څه وجه ده زمونږ دا خلک لاړه خپله پارټي پرېښوده او یو پاسته دغه پسې لاړل څوک پیپلیان شو څوک نیشنلیان شو څوک مسلم لیګیان شو خفه کېږي دی نه کسان ناست دي د هرې پارټۍ خو کله چې د مزدور کسان پارټۍ دا خلک په یو پلیټ فارم باندې دغه نو دا حکومت به راته او په خدای مې د قسم وي سید نجیب خان کاته په کوپر کې ناست و او ویل د دې د جګړې څه چل وکړه چې دا مخنیوی وشي او دا دغه وشي نن موږ چې دی نو د عدالت او بیا د مزدور دغه چې کومه ده نیشنل پارټي دا یو مضبوطه پارټي ده د دې د هر قسم لاسرسي دا د عدالت اله ځله وکړي او زه ایړیا جګې ګډې یم زه چې د جنګ کولی شم په هره موقع باندې ټوپک راغستی شم زه به ټوپک جګړه وکړم زه به ټوپک راوالم خو دا خلک دي مخنیوی په عدالت وکړي الحمدلله موږ چې کوم زموږ مشرانو خدمتونه دې خلکو له کړي دي دې خلکو له موږ قربانیانې ورکړي دي په دې مزدور کسان پارټۍ کې موږ په ناڅاپۍ کې او په دستاکوټ په جنګ کې او په غونډو کې موږ ونیمې شلي شهیدان ورکړي دي دا د میډیا والا په توسط سره زه وایم چې به دې ادارو ته دې ملګرو ته دا زموږ ملګري دي حکومتي اهلکار زموږ ملګري دي دوی زموږ کلک په کلکه ولاړ یو په دې ملک کې زموږ یو ریړ هډي حیثیت دی
ځکه چې دا ملک موږ آباد کړی دی، دا موږ کشمیر کړی دی. تاسو وګورئ، زه پټې خبرې نه کوم، دا مخامخ خټان دي که نه دي کټان، دا چې کوم دی میر باچا ما آباد کړي دي. اوس اتلمه دلته پکې 200 لرې لګیا وي. دې ملګري ته مې وویلې چې خدای قرآن ته وګوره، په دې کې خو به خلک کېرېدل. زه هغه خان ته وایم چې ته راشه، ته پکې ماله نن وبخار وکړه، دا بل پټې نه ته پرېږدم، ته به پکې ماله صرف د شپې وبخار کې، د شپې وبخار. او چې تا دا تیر په تیر وبکړو، په خدای مې قسم چې زه د میر باچا ماله نن په دې جګه کې زه واکلم چې دا پټې مو د غونډ پرې نه خوستو او 2-300 کسان پې زه ګوا کوم. خو ته به ګوره په خپله راځي، په خپله به راځي او د دې پټي وبخار به کې. ته مړه ته سوچ وکړه یار، دا پټی چې کوم ځای شروع شوی دی او پا خټ باندې لګېدلی دی، او دی به ته وایي چې نه دا پټی ته ما ته نن پرېږده. وایي داسې خبره ده، موږ په سړیتوب پوهېږو، ګوره په بدماشۍ هم پوهېږو. سړیتوب مې دا پوهېږو چې بهی دا سړیتوب دی چې ته دې پټو ته وګوره، مړه دا شړې شمبړې دي چې تیر په تیر پټی دی. دا میر باچا کاکا آباد کو، 80 کاله چې میر باچا کاکا آباد کو، او 80 کاله نه پس د میر باچا کاکا افطار په دې کې خښ دی. یو خبر ته ګورې ملګرو زه کومه چې ګوره موږ ژوندي پرېښوستی شو، ګوره خو موږ مړي نه شو پرېښوستی. ګورې قسم مې دی په خدای چې ګوره موږ ژوندي پرېښوستی شو، مړي نه شو پرېښوستی، ځکه چې په دې پټو کې زموږ مړي خوښ دي، زما افطار به کې خښ دی، زما نیکه به کې خښ دی، د میر باچا کاکا افطار به کې خښ دی، داسې ټولو مشرانو افطاران به کې خښ دي. زه سوال کوم چې بهي د میر باچا کاکا دا پټی دا 80 کلونه 80 کلونه خوري، قانوني حیثیت باندې دا پټی د میر باچا کاکا دی، نه به میر باچا کاکا روپۍ چې کنه نه به وله چې کنه باچا کاکا چې کوم دی اجاره ورکوي. او بهی موږ دوه قسمه خبرې کوو، موږ په اخره کې تقریب کې دا موږ خبره کوو چې بولې نه قانوني بېدخلي منم او نه غیر قانوني بېدخلي منم. آیا هغه د محنتکش طبقې سره وفادار دي، د محنتکش طبقې سره تعلق ساتي، یا زما طبقه سره او دغه طبقه سره یو محنت کوونکې طبقه ده او یو هغه خلک دي بیکاره خلک. افسوس په دې وخت هم دی چې کوم په معاشره کې بیکاره خلک دي هغه نوبلز دي، کوم چې محنتکش خلک دي هغه رذیل دي. بنیادي خبره په دې سیز هم پکار ده، کو موږ شریعت پالو کوو او موږ ځان ته د مذهب پالو ورزوایو، نو موږ پکار چې په دې خبره هم سوچ وکړو چې الکاسب و حبیب الله. دلته خو محنتکش چې کوم دی هغه څوک ورته سوی او څوک ورته سوی، او چې کوم محنت نه کوي سار راپاسي او د بل ماښامه پورې چې کوم دی هغه خوشې تشې ګرځي، هغه خلک با عزته خلک دی.